امام ذهبی رحمه الله په الکبائر نومي کتاب کې د قرآن مجید او د احادیثو په رڼا کې دا خبره ذکر کړې ده چې تکبر دا په غټو ګناهونو کې شمار شوی دی. علامه ابن حجر رحمه الله په خپل کتاب الزواجر کې تکبر د لوی ګناهونو نشمار کړی دی. محترم علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې د کفر څلور ارکان دي. د کفر څلور ارکان دي. یو پکې تکبر دی، دویم حسد دی، دریم غضب دی او څلورم شهوت دی. فرمایي د دې په وجه انسان کفر ترسي. د تکبر د وجې نه، دغه رنګې د حسد د وجې نه او د غضب د وجې نه او د شهوت د وجې نه. کتابونو ذکر کړي دي چې په کائنات کې لومبي ګناه چې شوې ده د الله نافرماني شوې ده، دا تکبر د وجې نه شوې ده. او فرمایي چې کله حضرت آدم علیه السلام د فرشتو سجده کوله د تعظیم د پاره، الله حکم کو تاسو سجده وکړئ، نو شیطان لعین د هغې نه انکار وکړو، وی انا خیر منه، زه دنه بهتر یم، زه دنه څه یم، زه دنه بهتر یم، نه دنه غوره یم، نه دنه چوت یم، ځکه وایي زه د اور نه پیدا یم. خلقتنی من نار وخلقته من طین. او د حضرت آدم علیه السلام تا د خټې او د خاورې نه پیدا کړی.